الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیتونو کی د آدم علیہ السلام د بچو حابیل او د قابیل واقعه ذکر کړي. د آدم علیہ السلام دا دو بچی قابیل او حابیل هغه دین کې د نسل انسانی د زیادت لپاره دا جایز وا چې خپل خور سره سره نکاح وکړي، خو شرط پکې دا و چې دا خور به د ده سره یو ځای نه پیدا شوي، بل رور سره یو ځای پیدا شوي، دوه به توأمین پیدا کېدل، یو خور او یو رور. حابیل ښه سړی و، نیک، قابل ورسره کینه پیدا شو. دواړو قربانی پیش کړه خدای ته چې چا قبلیږي، په دې نکاح په دې معامله سره وران شوي. حابیل مالداری کوله، ګډان بیزې دا به ساتل. دته حکم وشو چې تستا ته کم خوښ مالي هغه خدای ته ورکه. هغه ته ویل شو چې تا تم کم خوښ مالي. قابل به زمیداری کوله. نو قابل خیرن غنم را واخیسته کمزوري او دای کېښودو، او حابیل ښایسته په ټولو ګډو کې چې کومه ښه کره ګډه وه هغه یې را واخیسته کېښود. د قربانۍ د قبلېدو د صدقې د قبلېدو طریقه به دا و، سپین اور به د بره نه راغی، کم مال به چې وخوړو نو دا به قبوله وه، چې کم به پاتې شي هغه به پاتې و، نه به قبوله. نو حابیل په ډېر اخلاص سره دا قرباني کړې وه، خدای قبوله کړه او د قابل هغه قبوله نه شو. د ده ورسره حسد نورم زیات شه. اوس به دې وجنم پرېږدم دی نه، دې ته حسد وایي. اول حسد داسې ګناه ده چې اول په اسمان کې هم حسد شوی. شیطان د آدم علیه السلام سره حسد کړی او ځکه یې سجده نه وه کړې. او په ځمکه کې اولنی ګناه هم حسد دی چې قابل د حابیل سره حسد کړ. الله فرمای وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ولولوا په دی باندې قصه د بچو د آدم علیه السلام چې مشتمله ده په حق. اذ قربا قربانا، کله چې نږدې کړه دې دواړو قربانی د ګډ او د غنمو الله تعالی ته. فتقبل من احدهما، قبول کړی شوه من احدهما د یو د دوی نه چې حابیل دی، ولم یتقبل من الاخر، قبول نه کړی شوه د بل نه چې قابل دی. نو بیا څه چلو شو؟ قال دا جمله مستانفه ده. قال قابل ویل حابیل ته لأقتلنک، قسم دی خامخا زه به قتل کوم تا لره. نو حابیل ورته څه ویل؟ قال حابیل ورته ویلی انما يتقبل الله من المتقین، یقینا الله خو قبلې صدقه من المتقین د پرهیزګارانو نه. نو دې کې زما څه ګناه ده چې زما صدقه یې قبوله کړه او ستا یې قبوله نه کړه؟ دا خو د قتل خبره نه ده. دلته اوس د دې مناسبت د مخکې سره څه دی؟ مخکې خو د بني اسرائیلو حالاتو اهل کتاب ربط یې څه دی؟ یا خو ربط داسې دی، ګورئ،
مخکې د فاسقینو ذکر و فلا تأس علی القوم الفاسقین تمغم جن کېږه په هغه قوم چې کم فاسقان دي. اوس دې آیتونو کې دې قصه کې د یو فاسق خاص تذکره کوي چې هغه قابل دی. دویم ربط دا دی بنی اسرائیلو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کفر کو د څه د وجې نه؟ د حسد د وجې نه. اوس دې کې د حاسد قصه ذکر کوي چې حاسد په دنیا او آخرت دواړو کې تاواني دی لکه قابل. د حسد د کم ځای نه شروع شوی د حسد بنیاد ذکر کوي. دا دوه ربطه. دریم ربط علامه علوسی روح المانی کې وایي چې دوی مخکې دعوه کړې وه چې مونږ نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ د خدای د بزرګانو پیغمبرانو بچي یو او مونږ د خدای محبوبان یو، او څوک چې د خدای د دوستانو بچي او محبوبان یا هغوی له عذاب نه وي نو مونږ له عذاب نشته. پرې پوه شئ دا دعوه وه. نو اوس دا واقع ذکر کوي په طریقې د نقض تفصیلي سره او یا په طریقې د ایجاب جزئی سره چې نقیض د سلب کلی دی. هغوی ویلي چې هر څوک چې د پیغمبرانو بچي وي هغوی دپاره خسران نه وي. تاسو په دې پوه شئ. نو اوس ورته یو واقع ذکر کوي دا سلب کلی شو. نو اوس ورته په ایجاب جزئی کې چې دا واقع ذکر کوي چې وګورئ قابیل د پیغمبر بچیو د خدای نافرمانی وکړه نو خدای ذلیله کا، او تاسو وایئ چې د پیغمبر بچی نه ذلیله کېږي چې هر څه کوي به. نو دا به په دې طریقې سره شي. دویمه طریقه یې دا ده چې یا نقض تفصیلي دی. نقض څه ته وایي؟ اقامة الدلیل علی خلاف ما قام به الخصم. ستا خصم چې په کوم شي دلیل پیش کړی د هغې خلاف ته دلیل پیش کې دی ته نقض وایي. نقض بیا په دوه قسمه دی، یو نقض اجمالی دی او یو نقض تفصیلی دی. نقض اجمالی دی ته وایي ستا ټوله دعوه نه منم، ټول دلیل دی نه منم، د هغې خلاف د دلیل پیش کې نه منم. تش نه چې نه منم، هغې خلاف به دلیل پیش کې ځکه نه منم. دې ته نقض اجمالی وایي. نقض تفصیلی دی ته وایي چې وروره تا کم دلیل پیش کړی د ستا د دلیل صغرا نه منم، یا ستا د دلیل کبرا نه منم، یا مقدم نه منم، یا تالی نه منم، یا د مقدم او تالی په منځ کې ملازمه د هغه نه منم. دې ته څه وایي؟ دې ته نقض تفصیل. نو دوی ویلې مونږ د خدای د اولیاو بچي او د خدای محبوبان یو. دا صغرا شو. هر هغه څوک چې د خدای محبوبان او د خدای بچي هغوی د خسران سره نه مخ کېږي نو مونږ هم د خدا کبرا شوه. نتیجه دا ده مونږ د خسران سره نه مخامخ کېږو. اوس الله تعالی نقض تفصیلی په طریقې سره دا قصه ذکر کوي. ستاسو د خدای د پیغمبرانو بچي دا صغرام ټیک ده، خو چې څوک د خدای د پیغمبرانو بچي یا د خدای محبوبانی د خدای نافرمانی کوي په هغوی عذاب نه راځي، خسران سره نه مخ کېږي، دا کبرا ده، دا نه منم. ولې؟ ځکه آدم علیه السلام قابل د آدم علیه السلام بچی و او د خدای نافرمانی وکړه نو د خسران سره مخامخ شو. کبرا دی صحیح نشو، کلیت د کبرا دی ختم شو. دا دریم ربط شو. لئن بسطت الی یدک، دا حابل ورته وایي قسم دی که چرې تا راوږد که ماته یدک لاستا لتقتلنی دې دپاره چې ته قتل کې ما لره. ما انا بباسط یدی الیک، نه یم زه دروږدونکی د لاس زما الیک تا ته لاقتلک د دې دپاره چې زه تا قتل کم. البته دفاع دپاره به لاس دروږدوم خو قتل لپاره نه دروږدوم. یا خدا ده چې دپه په هغې وخت کې مباحه نه وه، او یا معنا دا ده ما انا بباسط یدی الیک مبتدئا لاقتلک وانما ابسط یدی لاجل الدفع، لاس به زه د دفع دپاره دروږدوم. ولې؟ علت یې څه دی؟ د ما انا بباسط یدی د دې علت څه شی دی؟ علت یې دا دی انی اخاف الله، یقینا زه ویرېږم د الله نه رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. دا یو دلیل شو. دویم دلیل انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک،
زدا غواړم من تبوا چې تاخت شي به اسمی به اسمی قتلی زما د قتل په ګناه و اسمی کا په ګناه ستا فتکونا پست بشي من اصحاب النار د مرګرو د اورنا وذالک جزاء الظالمین او دا جزاء د ظالمانو فتوعت له نفس قتل اخی نو خستک دلر نفس دد قتل اخیه وجل درور دد چې حابیل دے فقتله فسوی واجد لرا فاصبح پس دیو ګرځید من الخاسرین د تاوانیانو نا څنګه چې قتل وکنو خپشو دا می سوکړو څه خپش اوس مړې کله نو شوی دا ولنه مړې ده مړې نه وشوي و دې نه پوهېده چې خاصه چلو کوم او فکر ورسره د څه شي پیدا شي د خخولو غم ورسره او د خخولو چې دا به اوس څه کېږي بس په اوږی بار کړی دی او ګرځي را ګرځي چل نه پوهېږي چې مړي باندې به خلک څه کوي اوس کوی خو خلکو به ورته اسقاط شریف او دا ټول چلونه ښودلي چې دهره بکې او مسلې به وړي دا ټول چلونه به ورته ښودلي هغه په هېڅ هم نه پوهېده اسقاط شریف ډېر سپېره شی دی ګورئ دا ونه کوي دې نه به ځان ډېر ساتئ صحیح ده دا د علماء دیوبند چې کومې فتاوی د دې حوالې سره دا وګورئ تاسو ته باید نور لیزا کې راغلی دي بحر الرائق کې راغلی دي او شامي کې راغلی دي دا ټول دي جیب کې کېده جیب کې کېده ته دا موږ مخ کې کتلی دي چې هغې کې راغلي ته دا ستا د هغې سره نه دی برابر نو بس الله تعالی اوس راولېږه یو کارغی راولېږه او بس بلې مړ که او بس په دې خپو باندې او په دې مخو کې ورته بس دا ځمکه وکنستله او بس یو دغه جوړ که یو سوری غوندې جوړ که او به دې بل په خپه دیکه ورکړه هغه یې پکې ور تخته کړه او دا خاورې ورته په دې خپو پې ورچوي نو دی پوه شي چې د مړي سره خلک دا شان چل کوي دا د خدای حکمتونه دي دې کې بس دقه د هغې نه رایجه ده چې د مړي دفن کول که دا مړي نه دفن کېدی دې چترال کې اوس کومې علاقې دي د طالب موږ له قیصه وکړه وایي هلته په دغه کېږدي تابوتونو کېږدي او په اوچت ځای باندې مړي ایښي اوس یې هم نه ښخوي دا به څومره بدبویه وي د انسان بوی خو ډېر بد بوی دی د انسان او دا اوس دا ښخوي ګوره دا صحت دپاره مه پرېږده ته خبرېږم نه چې دننه ورسره هر څه کېږي نو خدای سره خپله معامله ده کوم پخوا وایي چا مړی ښخاو چې مړی ښخ که ډېر بدعمله سړی و یو بل ورته وویل چې به دا نوی کور دی مبارک شه خو شرمېدلی دی پکې ګورم دننه چار صحیح زمونږ دا ایمان دی چې یا کنده ده د دوزخ د کنده نه او یا باغیچه ده د جنت د باغیچو نه مؤمنانو دپاره فبعث الله پس الله راولېږه غرابا یو کارغه یبحثو چې کنستلې کول په الارض په ځمکه کې لیوریو چې وښیي دته کیف یواري چې څنګه دی پټ کي سوءت اخیه جسد ورور ده قال دی ویل یا ویلتا اے افسوس زما راشه دا دی وخت دی عجزتو آیا زه عاجزه شوم آیا عاجز وم زه ان اکونا چې زه شم مثل هذا الغراب پشان د دې کارغه فاواریا چې پټ کم سوءت اخی جسد ورور زما فاصبح پس دی وګرځېده من النادمین د خپېمانو نه خپېمانه شو من اجل ذلک د دې وجنا چې حفظ د مال او د نفس د بنده ضروری دی د بنده حفظ د مال او د نفس ضروری دی دقه وجنا مونږ په بنی اسرائیل باندې دا پرس کړه چې څوک چا مړ کنو دا غیره به قصاص اخلي چې بل نفس محبوس من اجل ذلک د دې وجنا كتبنا علی بنی اسرائیل مونږه فرض کړو په بنی اسرائیلو انه یقینا شان دا د من قتل نفسا چې چا واجه او نفس بغیر نفس بغیر د بل نفسنا
بغیر قتل نفس او فساد فی الارض او بغیر د فساد نه پزمکه کی فکأنما قتل الناس جميعا گویا کې د وجل انسانان جميعا ټول یو انسان چا مړ کړو لکه ټول انسانان چې مړ کړو ولی ځکه چې یو انسان د مړ کړو همیشه به په دوزخ کې یو غضب به یو لعنت به یو ټول د مړ کړو هم دغه سزا ده دینه خو زیادت پکې نه راځي که یو دویم ومن احیاها چا چې ژوندی که دا یو نفس فکأنما احیا الناس جمیعا لکه چې را ژوندي کړه انسانان جمیعا ټول ژوندي کول خو الله کوي دا را ژوندي کړه څه معنا بسبب من الاسباب لکه عفو یې ورته وکړه د مرګ لایق عفو یې ورته وکړه یا یې د اوبو نه راویستو یا ظالمانو نیولی او واجه یې د بچ کو ومن احیاها دا معنا ده دې سبب د هغه د حیات دپاره دا ولې د یو انسانیت وجنه د ټول انسانیت وجنه ده د یو ژوند د ټول ژوند دی دا ولې ځکه چې دا انسان خو نوعه ده که نه او د نوع کې یو فرد ته حکم ثابت شه نو ټولې نوع ته ثابتېږي دې وجې نه د یو حیات د ټول انسانیت حیات او د یو موت د ټول موت دی ثم انک ولقد جاءهم په تحقیق سره راغلي دوی ته رسولنا پیغمبران زمونږه بالبینات معجزات سره ثم ان کثیر منهم بیا یقینا ډیر د دینا بعد ذالک پس د دینا په الارض پزمک کی لمسرفون خامخا اسراف کوونکیو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض مخکې د قتل سزا ذکر شو چې بنی اسرائیلو باندې فرض شوې وه قصاص د قاتل سزا اوس د باغي سزا ذکر کوي قطاع طریق لارې شوکوي لارې شوکوونکی درې قسمه دی یو دا چې صرف سړی وجلی نو دی به وجل کېږي دویم دا چې سړی م وجلی مال یې م اخیستی نو دی به پانسي کېږي دیم داره چې صرف مال ته اخیستی نو لاس به ترې غوڅېږي دا درې کار انما جزاء الذین خبره دا ده چې بدله جزا د هغې کسانو یحاربون الله چې د الله سره جګړه کوي یحاربون اولیاء الله د خدای د دوستانو سره جګړه کوي د مسلمانانو سره ورسوله او د پیغمبر سره ویسعون فی الارض فساد او کوشش کوي پزمکه کې د فساد د خورولو د دوی جزا دا د یقتلو چې دوی دی وجلی شي ان افرد القتل کزان لقتل وکي او یسلبو یا د پدار راو زړول شي ان جمعو بین القتل و اخذ المال او تقطع ایدیهم ورجلهم یا د غوڅ شي لاسونه د دوی او خپې د دوی ان اخذ المال فقط که صرف مال اخیستی من خلاف الټا او ينفو من الارض یا د وشړلی شي د ځمکې نه چې وشړې بل کلي ته لاړ شي هلته به هم دا کارونه کوي نو شړلو کې خو پیدا نشته نه او ينفو من الارض بالحبس ځمکې آزادې ځمکې نه دې وشړلی شي جیل کې دې واچولی شي بندیان وی ذالک دا دې دپاره لهم چې شته د دوی دپاره خزن رسوایي په دنیا کې ولهم شته دوی دپاره په آخرت آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دا قطاع طریق لاره شو کوونکو باغیانو دا سزا ده باغیانو الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا علیه مخکې د دینا چې تاسې قدرت پیدا کوي په هغوی فاعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله غفور الرحیم بخونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون مخکې آیتونو کې بیان د خاسرینو د مورزینو عن امر الله او بیان د قطاع طریق او بیان د جرائم داغوی اوس بیان د مفلحینو ذکر کوي او اسباب د فلاح ذکر کوي چې درې دي تقوا دا او طلب د وسیلې دی او جهاد فی سبیل الله دی د اسباب د فلاح لکه مخکې چې اسباب د خسرانو
یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والاو اتقوا اللہ ویریږئ د الله نه. دې کې امر شو په ترک د ما لا ینبغي سره. وابتغوا الیه الوسیله واطلبوا الیه القربة، الله ته نزدېکت ولټوئ چې الله سره سره په څه نږدې کېږي دا ولټوئ. نو دا فعل د ما ینبغي شو، هغه ترک د ما لا ینبغي، دا فعل د ما ینبغي څه مناسب دی هغه وکئ. دریم وجاهدوا فی سبیلی، جهاد وکئ په لاره د الله کې، لعلکم دې دپاره تفلحون چې کامیاب شئ. وسیله څه ته وایي؟ وسیله د وسیلې معنا په لغت عربي کې درجه، قربت، درجې ته هم وسیله وایي، قربت نزدېکت ته هم وسیله وایي. او د بادشاه د وړاندې چې د چا قدر و منزلت یې هغې ته هم وسیله وایي، قدر و منزلت. علامه جوهري وایي چې وسیله هغه شی دی چې بل ته په هغې باندې رسېدی شي، د هغې په سبب ته بل ته رسېدی شي. د اذان په دعا کې مونږ دعا کوو آت محمدن الوسیله. د دې مطلب نبی علیہ السلام بیان کړی چې دا جنت کې یو عالیشان مقام دی. امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمه الله دلته د وسیلې معنا په حاجت سره کړی دی. هغه یې داسې معنا کړی وابتغوا ولټوئ الیه د دې الله سره الوسیله، حاجتونه، حاجتونه بل چانه مه غواړئ، صرف او صرف الله نه غواړئ. او دلیل دا نیولی چې ابن عباس وی نافع ابن الارزق ته تپوس وکړو مل وسیله، وسیله څه شی دی؟ ابن عباس جواب ورکړو الحاجت، وسیله حاجت ته وایي. چې بنده کله دعا کوي خدای سره قربت حاصلوي نو اعمال به خدای ته پیش کوي که نه، خپل حاجتونه به په عملونو پوره کوي. زموږ مسلک دا دی چې هغه زوات چې متصف په اعمال صالحو سره دي هغه هم پیش کولی شي. داسې ویلی شي خدای زما د دې مانځه د برکته زما دا مشکل حل کړي، او داسې هم ویلی شي چې هغه نیک سړي د وجې نه چې د هغه نیکي یقیني د هغې بزرګانو د برکته زما دا کار وکړي. تخفیف اخروی ذکر کوي د نه منونکو دپاره. ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر کړی لو ان لهم کچری شي دوی دپاره ما هغه څه په لار دی چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ومثله مثل د هغې معهو د دې سره شي لیفتدو چې دوی بدله ورکړي به په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول به نه کړی شي د دوی نه ولهم عذاب علیم او شته د دوی دپاره عذاب دردناک. حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوتا بالرجل من اهل النار، دوزخیانو نه به یو سړی راوستلی شي فیقال له یا ابن آدم کیف وجدت مضجعک، اوسېدو ځای دې څنګه دی؟ قال دی بوی شر مضجع، ډېر بد د اوسېدو ځای دی. الله به ورته وایي هل تفتدي بقراب الارض ذهبا، ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه شي او تا ته یې درکړو ته به یې راکړي چې زه درته یم دا راکړه دوزخ نه دې بچ کوم. نو دی به ورته وایي نعم یا ربي، او خو دې در کوم چې دا خو ډېر سخت عذاب کې زه ګیر یم. الله به ورته کذبته قد سألتک اقل من ذلک فلم تفعل، تا خو ما ډېر کم شی مې در نه غوښتی و، ډېر لږ کار مې در نه غوښتی و، مونځ کوه روژه نیسه او لږ فرایض وکړه، دا خو ډېر معمولي کار و، هغه تا نه دی کړی، دومره غټ کار به چاته وکړې ته. فیؤمر به الی النار، امر به وکړی شي چې دوزخ له بېرته ویسته. یریدونه دوی به غواړي ان یخرجو چې دوی وځي من النار د اور نه وما هم نبی دوی بخارجینا وتونکي منها د دې اور نه ولهم عذاب مقیم، او شته د دوی دپاره عذاب مقیم دایم همیشه.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وس حکم د سرقی ذکر کئی مناسبت مخ کی دا مخ کی د بغات و حکم زیر سے قطع طریق وہ صرف د سرقی ذکر کئی. اللہ وی والسارق والسارقت حکم د غل او حکم د غلی هغه د چې پتا سو به ولستلی شي چې کله ثابت شي سرقه د دوی پخته وای دی او ما قطع کیلا سنا د دې دواړو جزاء بما کسبا دا بدله دا په هغه څه چې دوی څه کسب کړی دي نکالا من الله د پارا د عبرت چې ثابت دی د الله نه والله عزیز الله غلبه والا دی فی انتقامه حکیم دے پی ایجاب القطع چې قطع واجب کړی دا د خدای د حکمت نه خالی نه دا. دا والسارق والسارقة مبتدا دا او پی ما اطلاع علیکم خبر حذف دے. تقدیر د عبارت دا سے دے حکم السارق والسارقة حکم د غل او د غلی فی ما یطلع علیکم هغه دے چې په تاسو بلستل کیږي نو فی ما اطلاع علیکم به خبر شي. دا بیل جمله شو کافیه کې تاسو دا ځای ویلې ده کنه الزانیة والزانی پجلدو کل واحد منهما مئة جلدہ فاقطعوا ایدیهما دا بجزا شي د شرط مقدره ده پارا اذا ثبت سرقتهما چې کله ثابت شي سرقه د دې دواړو نو فاقطعوا ایدیهما دا بیل جمله شي شرطیه جزاء بما کسبا نکالا من الله د پارا د عبرت دا نکالن به مفعول له شي د فاقطعوا د پارا من الله دا بصفت شي د نکالن د پاره تقدیر د عبارت بداسي شي نکالن کائن من الله فاقطعوا ایدیهما للنکال دا مفعول شي جزاء بم مفعول شي یا بدا مفعول مطلق شي د پہلے محذوفه د پاره جوزی بذالک جزاء بما کسبا سمر غلاو کی نو بیا ددنه بلاس غوسه 100 روپۍ پټی کی نصاب د سرقې څنګه څومره دی. امام مالک رحمه الله وی 3 دراهم مضروبه پټ کی 3 د چلیدلی په دراهم دا نصاب د سرقې. امام شافعی صاحب وی ربع د دینار د یو دینار څلورم حصہ یا د دې سره چې سم مساوي دا نصاب. امام احمد رحمه الله اسحاق ابن راهوی وی ربع د دینار او یا 3 دراهم دواړه نصاب دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی نصاب 10 دراهم دی چلیدلی چې چلیږي. سفیان ثوری دا مسلک او دلائل د ټولو ذکر دی. حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی او احکام القرآن کې جساس ذکر کړی دی. ابو العلا بغداد تراغه ددنه مشهور شو چې د په اسلام باندې اعتراضات کوي په فقهاو. یو اعتراض د دداو چې نصاب د سرقې ربع دینار ده لاس به کله غوسه چې د دینار څلورمه حصہ د اغلا کی. بیا اعتراض دا وکړو چې ددنه څوک لاس غوس کینو د دې قیمت 1500 درهم دی دیت یې څومره دی 1500 او چې د ربع دینار غلا کینو ددنه بیا لاس غوس کیږي. یو طرف ته قیمت 1500 دی او بل طرف ته ربع دینار شي یا 10 دراهم یا 3 دراهم. دا څنګه چل؟ قاضی عبدالوهاب مالکی دته جواب ورکړ ولما كانت امینه كانت سمینه ولما خانت هانت. دا لاس چې امین و نو قیمتي وکنه او ولما خانت هانت چې خیانت یو که خسپک څه قیمت د 500 نه دغې ته ربع دینار ته راوړې ده کنه. نو الله وی پمن تابا څوک چې توبه وباسي من بعد ظلمي پس د ظلم د دنا واصلاح اصلاح کی فإن الله يتوب علی الله رجوع کوي پدو ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کے مہربان دے.
علم تعلم آیت نگوری ان اللہ یقیناً اللہ تعالی له ملک السماوات والارض دلر بادشاہی د اسمانونو دا او د ځمکو يعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې خوښ شي ويغفر بخي لمن بخنه کوي لمن هغه چاته چې خوښ شي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه قدرت لرونکی دی. ودا تکالیف شریعتونه د شریعت د احکام دا به ورته بیان کړو بیا هم کافران په کفر کې په منډه ور پرې وتل نبی علیہ السلام ډېر خپه شو. الله تسلی ورکوي آیت مقصد د تسلی لنبی صلی الله علیه وسلم یا ایها الرسول پیغمبران لا يحزنك الذين غمجن دین کیتا کسان یسارعون فی الکفر چې جلتی سره ورغورځيږي فی الکفر په کفر کې من الذين داغ خلقنا قالوا چې وی آمنا بافواههم موږ ایمان راوړی دی داسې خو نه وایي چې آمنا بافواههم کنه دا بافواههم خو د دې قول نه دی کنه دا بافواههم به متعلق شي تر قالو پورې تقدیر د عبارت به داسې شي من الذين داغ کسان قالوا بافواههم آمنا چې په خلو وایي موږ ایمان راوړی ولم تؤمن قلوبهم او تصدیق نه دی کړی زړونه دوی بافواههم د قالو سره ولګوئ د آمنا سره مه لګوئ. ومن الذين دا کسان هادو چې یهودیان دي سماعون للکذب ډیر اوریدونکي دي د جاسوسۍ دپاره سماعون لقوم آخرین ډیر اوریدونکي دي د پاره د بل قوم آخرین چې نور خلک دي تا نه خبرې اوري چا نور له ورسوي او ګډوډۍ شنم پکې وکړي جاسوسۍ دپاره لم یاتوک چاوی تا ته نه دي راغلي یحرفون الکلمه اړوي خبرې من بعد موازي وروسته د ایښودلو د خپلو ځایونو نه من بعد موازیه اے من بعد ان وضعه الله موازیه پس د هغو ځایونو نه چې خدای په خپلو ځایونو کې ایښي دي دوی کلمو کې تحریف کوي د خدای د ځینه بې ځایه کوي. یقولون وی ان دا خلک یې ورلېږلي دي مشرانو مولیانو چې تاسې ورسئ موږ له دې حالات راوړی د یهودیانو هغه کسرانو له څه وایي یقولون دوی وی لمن ارسلوه ان اوتیتم هذا کدا خبر تاسو ته درکړې فخذوه وینیسئ فخذوه معنا فقبلوه وان لم تؤتوه کچته دا خبر در نکړي فحذروا بیا دې ځان ساتئ فحذروا من قبوله ومن يرد الله فتنه وسوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته عذابه د عذاب داغه فتنه په معنا د عذاب سره فلن تملک له من الله ته اختیار نه لري دلرا د الله د عذاب نه شي د هیڅ شي چې بچي کی اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم چې پاک زړونه د دوی لهم شته دوی د پاره په دنیا کې خزیون رسوایی ولهم شته دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی سماعون للکذب دوی ډیر اوریدونکي دي د پاره د دروغو اکالون للسحت ډیر خوړونکي دي د حرامو سحت رشوت ته وایي یا هر حرام چیز سحت اصل کې بیخکنۍ ته وایي حرامو ته سحت ځکه وایي چې دا بیخکني کوي مسحوت البرکت سره مال برکت ختمي. حدیث شریف کې دی کل لحم انبته السحت فالنار اولا به کما غوښه چې په حرامو پیسو باندې راوشي نو اور د دې سره لایق دی صفایي به په اور کېږي. فاین جاؤ کا کچرې راشي تا ته فحکم بینهم ته فیصله وکړه د دوی په منځ کې او اعرض عنهم یا مخ واړوه د دوی نه وان تورد عنهم کچرې د مخ واړو د دوی نه فلن یضروک شیئا ضرر هرګز ضرر نشي در رسولی تا ته هېڅ شی وین حکم تا کچری ته فیصله کې فحکم بینهم بالقسط فیصله وکړه د دې په منځ کې په انصاف سره. هغوی به څنګه فیصلې کولې د یهودیانو ملایانو په دوه کسانو به جګړه ورال به موږ فیصله وکړه نو یو به په دې نستوني کې سره اچولي پیسې میسې دا به داسې نیولي زموږ باره کې فیصله وکړه دا به ورته داسې خوځاو نو هغه د نر بچې به بل سره کتل نه ښه ده بل خبره کوه ټوله توجه به ده ته بل خبره به هم وانه اورېدله بس ده وګټله او د بیاله داسې فیصلې به یې کولې. د زورورو او د مالدارو به ګټه وه او کمزوري او غریبانان به بس پاتې وه.
ابل بچ بیا غټ شی ورکنو دا مخکې به بیړه غرکش داسې سیزونه به ورکول. نو وإن حکمت بینهم وإن حکمت کچری ته فیصله کې فحکم بینهم فیصله وکړه د دې په منځ کې بالقسط په انصاف سره. ان الله يحب المقسطين یقینا الله خو خی انصاف کوونکی. وکیف یحکمونک څنګه به فیصلې وکړي پتا وعندهم التورات او د دوی سره خو تورات دی فیها حکم الله پاغي کې فیصلې د الله دی. ثم يتولون بیا مخ ګرځي دوی من بعد ذلک پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دوی ایمان لرونکي. ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. دیگه تورات ذکر کئی مخ کے آیتون سر مناسبت دارے مخ کے بیان دا اہل کتابو دیات کے بیان دے کتاب دے. مقصد دایت دارے چه اتباع دے کتاب اللہ دا وجد قرب نا الاللہ اللہ تعالیٰ تا یو امر ضروری دے. تورات کے دا رجم حکم زناکار دے رجم شی نو دوی دا بدل کرو که غریب باوی رجم دی شی تورات حکم دے او چه مالدار باو نو بیا بیسه کولو بس وی مخ دی پی تور شی او پا دی خربانی دی سور سی او سو چکر دی بازار کے ورکی بداتا دی سزا شای بیشتا بچ کا دھم پا کرا غلی دی. زمانگا اسلام کے گوره یو حسن دا دے چه قانونی مساوات تے پکی. قانونی مساوات پی جنائی قانون دوڑان دے بطول یو شان چا سر بگزارہ نکی. صحیح دین دقا دے صحیح دین چه قانون کے مساواتی مرگرتیا پکیو نشی رشتہ داری پکیو نشی چه دا زمان رشتہ دار دے دا غریب او دا امیر پرق پکیو نشی دا صحیح قانون دے. اسلام منگتا دا تعلیم دا خلافت راشدہ دا قانون دے. او زمان کا مصیبت دا دے چه مسلمانان یو دا کافر دا ملکونو صفتونه کوي چه التدا سے خیسته حالات یو التدا دیو التدا اغی وجہ صدا داوی قانون انسانی قانون دے ازمان دا مسلمانانو قانون الہی قانون دے. خو مونگا الہی قانون بنی عمل نکو منوی خو عمل پہ نکو او اغی انسانی خپل قانون جوڑ کرے خو عمل پہ کئی اغی خپل چیسے جوڑ کری دی پا اغی بانی بس ولاڑ دی دیر نواقص دی پکی زکا انسان بسی یو دا قانون بسی اصل خود خودے قانون دے خو منگا پی عمل نکو بس اسی بس پا دا کے پروتی عمل پی نکی او منگا دا سی دا چغی و دا سی چل دے و دا سی دے ادا دا اسلامی قانون دیر خبری زمانگا زان پوری تڑی لی دی بعضی دا اجتماعی زندگی پوری دی بعضی انپرادی کو تاسو وره دا تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنی چی دا طول مسئلے راجمی کی نو یو پسلو کې بلس فیصد د سیاست مدنی شي او دا نوی پسلو کې د تهذیب الاخلاق او د تدبیر المنزل دي. منګو تاسو قانون بزان عملی کړي بزان نور پرېګ د حکومتونه لری مزای بزان عملی کړي ما خو نه دی کړي ډیر کمی دي قسم دی تاسو کیم دي کور کې زمونږ اسلامی قانون شته نشته نو چې دا بار چغي وای دا ټول دروغ دي قسم په خدای دروغ وای. اول برزان نه شروع کو کړه تم خشیو تم معاشره اسلامی شو کرنا ټول صحیح شو. نو ګورئ تورات باره کې ذکر کوي چې تورات خو الله را لېږلی خو دوی پې عمل نه کاو کنه ښایسته قانون په هغه وخت سره د قرآن نه وړاندې خو دوی پې عمل نه کاو بس تغییر به پکې راوستو. الله وایي انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور یقینا منګه نازل کړی دی تورات فیہا ہدی و نور پدے تورات کے ہدایت دے دران او نور دے پکے ہدایت دے پکے د دلالتنا او نور رنا دا پکے د ظلمتنا. یحکم بها النبیون فیصلہ کئی پدے تورات بانے پیغمبران الذین ہم مبارک پیغمبران اسلمو چھ حکم منلے دے دا اللہ تعالی د چا د پاره فیصله کوي للذین ادای کسانو د پاره هادو چې يهوديان شوي دي يهوديانو د پاره فیصله کوي دا پیغمبران پس فیصله کوي په تورات
یوازې پیغمبران نه چې پیغمبران بس صرف فیصلې کوي. والربانیون والاحبار او عابدان والاحبار علما دوی هم فیصلې کوي په کې تورات. دا والربانیون والاحبار دا عطف دی په النبیون او الذین اسلموا دا صفت دی د النبیون او للذین هادو دا متعلق دی په چا پورې یحکمو پورې. بما استحفظوا من کتاب الله په سبب د هغه شي چې طلب د حفاظت شوی د دوی نه چې کتاب الله دی. بما استحفظوا په سبب د هغې چې طلب د حفاظت شوی د دوی نه من کتاب الله چې د الله کتاب دی. دا فیصلې په څه دپاره کېږي؟ سبب د حفاظت دپاره چې محفوظ شي عمل پې وشي. وکانو دوی دی علیه په دې باندې شهدا ګواهان. فلا تخشوا الناس واخشوني تاسو مه ویرېږئ د خلکو نه په نفاذ د قانون کې. واخشوني زما نه ویرېږئ. ولا تشتروا بآیاتي او تاسو مه غوره کوئ په آیاتونو زما ثمنا قلیلا پیسې لګې. ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصلې ونکړي بما انزل الله بجمیع ما انزل الله په ټولو هغو چې الله نازل کړي فاولئک پس دا کسان هم الکافرون هم دوی کافران دي. ومن لم يحكم بما انزل الله د دې ومن لم يحكم نه حکم عملی مراد ده که حکم اعتقادی. که حکم عملی مراد شي نو بیا به فاولئک هم الکافرون کې کفر اعتقادی نه مراد کفر عملی به مرادی. چې څوک فیصلې نه کوي په ما انزل الله باندې فاولئک هم الکافرون دا د کافرانو په شان دي. یقیني کافران خو نه دي چې د ملت اسلامی نه وتلی دي کنه. عمل سړی کمزور شي عمل کې نو دا کافر نه شي کنه. او که د لم يحکم معنا لم يعتقد شي. ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يعتقد بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نو بیا به کفر نه کفر حقیقي مراد شي چې باغی سړی د ملت اسلامیه نه وځي. تاسو به چې ومن لم يحكم معنا په لم يعتقد سره دا غسار بانکې نه وي ټپه ده. جواب دا دی چې نه وي ټپه نه ده. دا مسند احمد کی دی ومن لم يحكم لم يعتقد. مولانا حسین علی رحمه الله لیکلی دی بلغت الحیران کی. دویم دار چې ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ انما انزل الله تعالی ولم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون والظالمون والفاسقون فی اليهود خاصتا. دا صرف یهودیان مبارک را لیږل شوي. د دې روایت تخریج سید ابن منصور کړی په اسناد حسن سره په سنن سید ابن منصور کی. ابو داود کړی په سنن ابي داود کی. ابن جریر عن ابي صالح وی الثلاث الآیات درې آیاتونه التي فی المائده لیس فی اهل الاسلام منها شیء. مسلمانانو بارک د دین هیڅ شی هم نشته. هي فی الکفار دا د کافرانو بارک دي. کافران ورته وی ظالمان ورته وی او فاسقان ورته وی. درې واړه خبرې ورته کړي. ومن لم يحكم بما انزل الله ها څوک چې عقیده نه کوي په ما انزل الله. یا ومن لم يحكم بما انزل الله چې څوک فیصلې نه کوي په ما انزل الله باندې مستهینا به سپکاوي د وجې نه فاولئک هم الکافرون. ځکه د دین اهانت خو کفر دی کنه. یا بل ترجمه وکړئ ومن لم يحكم بما انزل الله جاهدا فاولئک هم الکافرون. او که جهود پکې نه نو دا فسق او ظلم شو. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا خاص دی د یهودیانو لپاره. عبدالله ابن مسعود وی هو عام فی الیهود وغیرهم.
دا آیت عام دی، یهودیانو بارک هم دی او غیر یهودیانو بارک هم دی، عموم خده ځکه قوانین الهیه دا عام دي اگر چې نزول خاص خلکو د پاره شوي. تو ومن لم يحكم معنا به ومن لم يعتقد شي، یا مستهینا به بشي یا به جاهدن قید ورسره شي، نو په اولئک هم الکافرون به په کفر حقیقي حمل شي. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، او منګه مقرر کړیو علیهم په دوی باندې فيها په دې تورات کې ان النفس بالنفس، چې یقینا نفس مقتوله بالنفس وجل کیږي په بل نفس، والعين بالعين، او سترګه به راویستل کیږي په سترګه، والانف بالانف، پوزه به غوسیږي په پوزه، والاذن باذن، غوږ به غوسیږي په غوږ، والسن بالسن، او غاښ به راویستل کیږي په غاښ، والجروح قصاص، او زخمونه قصاص، ذات و قصاص خاوندان د بدلی دي. فمن تصدق به، چا چې صدقه وکړه په دې قصاص سره، عفو وکړه په وکفاره له، دا کفاره ده د دپاره. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، چې څوک فیصلې نه کوي په هغه څه چې الله نازل کړي دي، پس دا کسان هم دوی ظلم کوونکي دي په ځان. وقفینا علی آثارهم، او منګه ولېږه، دا مخکې تورات ذکر، اوس د انجیل ذکر کوي، ورپسې بیا د قرآن ذکر کوي. وقفینا علی آثارهم، او ولېږه منګه وروسته د دوی نه، وقفینا منګه لېږلی علی آثارهم، د دوی نه وروسته د دوی د قدمونو پسې. تقبیه څه ته وایي؟ الاتباع. عرب وی قفا پلانن اسر پلانن، پلانکې لاړ د پلانکې د قدمونو پسې، نخو پسې. منګه ولېږه منګه علی آثارهم، په وروسته د دوی کې به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی، په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دغه کتابونو چې د دوی په لاسونو کې دي، من التورات، د تورات نه، واتیناه الانجیل، او موږ ورکړو دلته آسماني کتاب انجیل، فيه په دې انجیل کې هدن هدایت او نور رڼا، لکه تورات کې چې څنګه و، ومصدقا، او دا تصدیق کوونکی او لما دغه څه بین یدیه چې د دوی د لاسونو د وړاندې، او من التورات، د تورات نه، وهدن او هدایت، او موعظه او نصیحت للمتقین، د پاره د متقیانو. وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فيه، فیصله دیو کې د انجیل خاوندان بما پاس انزل الله، چې خدای نازل کړي دي په دې انجیل کې. ومن لم يحكم، چې څوک فیصله نه کوي بما پاس انزل الله، چې خدای نازل کړي دي، فاولئک، پس دا کسان هم الفاسقون، الخارجون عن الطاعت، دی خارج دي د خدای د بندګۍ نه. وانزلنا، اوس د کله چې تورات او د انجیل ذکر شو، آخري کتاب ذکر کوي. وانزلنا الیک الکتاب، موږ نازل کړی تعالی را کتاب، بالحق، چې متلبس دی په حق، مصدقا، تصدیق کوونکی دی، لما دا کتبو بین یدی، چې د دوی د لاسونو د وړاندې دي، من الکتاب، د کتابونو، ومهیمنا علی، وشاهدا علی، او گواه دی په دې وړاندې کتابونو. مهیمن، ها د مهیمن اصلیه ده، فعل حیمانه دی، او د دې ډېر نظایر شته، لکه بیطاره، خیماره، سیطره، او زجاج ورسره بیقرم زیات کړی دی. مهیمنا علی معنا رقیبا وحافظا، نگهوان دی علی په ده، علیه نه مراد د علیه ضمیر کتاب ته راجع دی، چې کتب ته مراد دی. فحکم بینهم، فیصله وکړه د دې په منځ کې، بما انزل الله، پس چې الله نازل کړي دي تا ته، ولا تتبع اهواهم، وا دې نه لړئ خواهشات د دوی، وا دې نه لړئ تا خواهشات د دوی، اما د هغه څه نه جاءک، چې راوړی تا من الحق، د حق نه. یادار چې ولا تتبع اهواهم، تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی، معرضا عما جاءک من الحق، په داسې حال کې چې ته مخ اړوونکی د هغه څه نه چې راغلی تا ته د حق نه. لکل، د هر قوم د پاره، لکل معنا لکل قوم، د هر قوم د پاره، جعلنا من ګرځولی منکم ستاسو نه، شرعة شریعت، ومنهاجا، و طریقا واضحا، لاره واضحه.
ولو شاء الله کد الله خو خویل جعلکم امتا واحدا ګرځولې به تاسو یو امت لکن لیبلوکم لیکن الله ټوټه جدا جدا کړی دی د پاره چې امتحانو کې پتا سو پیما په بار دا وسکه آتا کوم چې درکړي دی تاسو ته فاستبقوا الخيرات اذا كان الامر كما ذكر فاستبقوا الخيرات چې خبره داسې شو لکه څنګه چې ذکر شو فاستبقوا الخيرات وړاندې واړ او کوي هر نه کوي کارتا الى الله مرجوکم خاص الله تستاسه رجودا جميعا د ټولو وينبئكم پس خبر بکی تاسو بما پس کنتم بی تختلفون چې تاسو باغی کې اختلاف کوي وانحکم بینهم بما انزل الله دا تبدا په کتاب باندې وانزلنا الیک الكتاب بالحق وانحکم بینهم بما انزل الله الله نازل کړه پتا دا چې ته په سری کوا د دوی په منځ کې په منزل الله اته باندې پوښتای ولا تتبع تابعداري مکوا هواهم د خواهشات د دوی واحذرهم من يفتنوا او پرېګ د دوی چې تا په او ویرو دوی د دې خبرې نه یفتنو ک چې تا په فتنه کې واچي ان باز ایمان زل الله د باز اغنا چې الله نازل کړي لایکتا تا فین تولوا ک دوی مخو ګرځاو پالم پوښا انما يريد الله یقینا اراده لري الله یصيبهم ببعض ذنوبهم چور سیدوی تا عذاب ببعض ذنوبهم په سبب د بعض ګناهونو د دوی وان کثیر من الناس یقینا ډیر د خلقنا لپاسخون خامخا خارج دي د الله د طاعتنا اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت یبغون دوی غواړي جاهلیت خبره غواړي ومن احسن من الله سوک د ډېر خسته د الله نه حکم د جهت د فیصلونا بقومنا قوم ته یقینون چې یقین کوي د الله نه خې فیصله د چا دي یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء هر کله چې مخکې آیت کې ذکر شو وحذرهم من یفتنوا کم باز ما انزل الله تا منحرف نکی د باز ما انزل الله نه دلته اوس منع ده د اتخاذ د ولایت د یهود او د نصاراو نه ځکه د هغوی دوستی تا منحرف کوي د ما انزل الله نه آیت عنوان دے المقاطع ما دا اللہ ضروری لیمکن اتباع کتاب اللہ دا خدای د دشمنانو سره مقاطعه ضروری دا چې کتاب الله اتباع ممکن شي یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والا ولا تتخذوا اليهود من یهودیان والنصارى عیسایان اولیاء په دوستای بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعض نور دي ومن يتولهم منكم غسوک چونی سی دوی منکم ستاسونا په دوستای فإنه منکم منهم یقینا هغه د دوی نه ده فإنه منهم من جماعتهم وحكمه حكمهم دا مبالغتا او تشدیدا په زجر وای یادا ده ومن يتولهم چې څوک دوستیو کی تاسو نه د دوی سره منکم ستاسونا اعتقادا فإنه منهم حقیقتا هغه د دوی نه د حقیقت کې په کفر کې ورسره شریک دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي الذين يزعون الاشياء بغير مواضعها فهم يمشون في الظلام منافقین د کافرانو سره دوستی کوي او زره سده وای مونږ د گردش د زمانو نو ویریګو حالات به بدل شي بیا بس کو سره دوستی خده کچ بیا په کار راشي الله وای فتر الذين تبوا غره کسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو کې بیماری د منافقت دا یسارعون فیهم پدا سے حال کې چې دوی جلتی کوي فیهم فی موالاتهم دا غي په دوستۍ کې یقولون پدا سے حال کی چی دی وی نقشا منگ ویریگو ان تصیبنا چو برسی منگتا دائرہ گردش د زمانے حوادث د زمانے فاصل اللہ پس قریب دا چا اللہ تعالی یاتیا بالفتح فتح براولی عمر یا بلا پیسلا من عندی دا اللہ دا طرفا پا یسبیو بیا بدیو گرزی دا منافقین علا ما پاغس اثر روپین پسیم چزانون سردوی پٹکڑے و نادیمین بیا بخیخ پیمانشی وای به موږ باغی سره ولې دوستی کوله کافرانو سره
ويقول الذين ويا کسان آمنو چې ایمان راوړی هؤلاء الذين اقسموا بالله آیا دا هغه کسان دي چې قسمونه به خوړل بالله په الله باندې يهوديانو لرا جهد ایمانهم مضبوط قسمونه د دوی جهد کوشش د کوشش قسمونه د دوی انهم لمعکم داسې به ویل چې یقینا دوی لمعکم خامخا تاسو سره دي يهوديان ته ویل چې دا تاسو منګه تاسو سره نو اوس به يهوديانو بد ورځ راغلي دا غوي خو ورته قسمونه خوړل چې موږ در سره وسو سره ولې نه ودرېږي الله وی حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی فاصبحوا پس ګرځېدلي دي دوی خاسرین تاوانیان یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی مخکې د منافقینو بیان وشو اوس د مرتدینو بیان کوي مناسبت یې دا چې نفاق مبزي کېږي ارتداد ته مخکې د مبدې ذکر و چې نفاق دی اوس د منتها ذکر کوي چې ارتداد یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والاو من یرتد منکم هغه څوک چې واوړي ستاسو کې عن دیني د دین د دنه ضرر نشي رسولی بس فسوف یات الله بقوم زرد چرابه وی الله تعالی داسې جماعتونه داسې قوم یحبهم چې خدای به دوی سره مینه کوي و یحبونه دوی به د خدای سره مینه کوي داسې خلک به خدای راولي خدای سره به مینه د خدای مینه څه ده یحبهم محبتا تلیق بشانی على المعنى الذي اراده ويحبونه معنى يميلون إليه جل وشانه ميلا صادقا خدای ته به مایلی په میل صادق سره ويطمعونه فيطيعونه في امتثال اوامره واجتناب نواهيه د خدای تابعداري به کوي په امتثال د اوامرو کې په اجتناب د نواهیو کې دې ته مینه وایي د مؤمنانو د الله سره الله سره مینه کومه ده چې هغه تابعداري کوه او د خدای مینه څه ده چې خدای به تا رضا کوي چې تا څه خوښ یې هغه به درکوي دا د خدای مینه شو اذلة علی المؤمنین نرم دی په مؤمنانو عزت تیز دی علی الکافرین په کافرانو اذلة علی المؤمنین عاطفین علی المؤمنین نرمی کون کی دی په مؤمنانو اذلة جمع د ذلیل ده د ذلول جمع نه ده ځکه د ذلول جمع ذلول راځي اذلة جمع د ذلیل ده او ظاهر خدا سے وچ دا سے وجه شو اذلت للمؤمنین ځکه دا اذله په سله کې لام راځي اعلی نه راځي والا ذکر او چې دا په علوی دلالت کی سره د دینه چې د ډیر اوچت سړی دی خو په مؤمن کمزوري مؤمن باندې هم دی عاجزي کوي نرم پې کوي نو اعلی ذکر او علوی ته پکې شه کده څومره عالم شانی خدای په مؤمن باندې څه کوي نرمي پې کوي په کشر عزتن علی الکافرین تیز دی پا کافرانو یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کئی پلارا دا اللہ کی ولا یخافون نویری گی لومت لائم دا ملامتیا دا ملامتی کون کنا ذالک دا ما تقدم چه ارسو اوصاب فضل اللہ دا خدای پزل لے یوتی اللہ ورکی من اغا چاہتا ایساو چه دا خدای خوخشی واللہ واسعون اللہ پر آخد قدرت دا علیم پویا دا استاسو پزلونو اوس هر کله چې الله ویل چې یهود او نصارا سره دوستی مکوئ نو خچا سره دوستی وکړو نو الله د دوستۍ ځای نه ښیي انما ولیکم الله ورسوله یقینا دوست تاسو الله دی او رسول د الله تعالی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی الذین یقیمون الصلاة دا هغه خلق دی یقیمون الصلاة دا الذین یقیمون الصلاة خبر دی د مبتدای موضوع پې دپاره هم الذین دا الذین آمنوا هغه خوش نصیب خلق دی یقیمون الصلاة چې پابندۍ سره کوي مونځ ویؤتون الزکاة ورکوي زکاتونه وهم راکعون او دوی دی رکوع کوونکي ومن یتول الله هغه څوک چې دوستي وکړي د الله سره ورسوله او د رسول د الله سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی فإن حزب الله هم الغالبون یقینا د الله ډله هم دوی به غالبوي ومن يتول الله ورسوله سوک چې د الله او د رسول سره مینه وکړي فإنهم حزب الله
وحزب الله هم الغالبون. نتیجه بداشي ومن يتول الله ورسوله فاولئك هم الغالبون. دا کبرا د دلیل ذکر شو. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون. فمن يتول الله ورسوله والمؤمنون والذين آمنوا فإنهم هم الغالبون. دا بنتیجه یا ایها الذین آمنوا. وس اسباب ذکر کړي د عدم ولایت. دوستی ورسره ولې کوي؟ الله بندگان هغوی کې خدا صفتونه دي تاسو نه خوښوئ بیا ورسره ستاسو دین پسې دغه کوي خنداګانې کوي تاسو ورسره بیا هم دوستي کوئ. یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو لا تتخذوا الذین منیسئ هغه کسان اتخذوا چې نیولی دی دینکم دین ستاسو هزوا په ټوکو مسخرو ولعبا په لوبو من الذین دا کسان اوتوا الکتاب چې کتاب راکړل شوی من قبلکم مخکې ستاسو نه والکفار کافران اولیاء په دوستۍ منیسئ. دا اولیاء مفعول ثانی دی د لا تتخذوا دپاره. دا ولې نیسئ؟ ځکه هغوی ستاسو دین په ټوکو نیولی بیا ورسره تاسو دوستي کوئ ستاسو دین پسې مسخرې کوئ. واتقوا الله ویرېږئ د الله نه بترک موالاتهم ان کنتم مؤمنین. که چرې تاسو ایمان لرونکي نو فاتقوا الله جزا حسبه ده. دیم سبب دا دی چې هغوی سره لوبې دغه مه کوئ دوستي ځکه ستاسې شاعر الله پسې استهزاګانې کوي شاعر الله مونځ پسې. وإذا نادیتم الی الصلاة چې کله تاسو آواز ورکئ مانځه لره اذان اتخذوها نیسي دوی دا مونځه. اتخذوها کې دا ضمیر صلات ته راجع دی یا منادات ته راجع دی چې نادیتم نه معلومیږي. نیسی دوی دا منز حضوان په ټوکو ولعبا په لوبو. ذالک دا په دې وجه بأنهم چې یقینا دوی قوم داسې یو قوم دی لا یعقلون چې نه پوهېږي. قل ورته وایه یا اهل الکتاب ای د کتاب خاوندانو هل تنقمون منا تاسو بد نه ګڼئ زموږ نه الا مګر دا یوه خبره ان آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړی په الله وما په هغه څه انزل الینا چې مونږ ته نازل شوی وما په هغه څه انزل من قبلو چې زموږ نه مخکې نازل شوی چې تورات او انجیل دی. وان اکثرکم فاسقون یقینا اکثر ستاسو خارج دي د الله د طاعت نه. سوال دا چې یهودیان خو ټول فاسق دي نو دلته اکثرکم څنګه وایي؟ جواب دا دی اکثرکم یې ویلې ټولې ونه ویلې چې چا به دا توهم کوو چې کومو یهودیانو ایمان راوړی هغه هم په فاسقون کې شامل دي نو اکثرکم یې ویلې چې هغوی ته وځي. قل ورته وایه هل انبئکم آیا تاسو نه خبروم بشر من ذلک ډېر بد د دې نه مصوبتا د جزا په لحاظ عند الله د الله د وړاندې من هغه څوک دی لعنه الله چې خدای لعنت کړي په ده وغضب علیه او خدای غضب کړی په ده وجعل خدای ګرځولي منهم په دوی کې القرده بیزوګار والخنازیر او خنزیران وعبادت طاغوت او عبادت یې کړي د شیطان. اولئک دا کسان شر ډېر بد دي مکانا د مرتبې په لحاظ وضلوا ډېر بېلارې دي عن سوای سبیل د نیغې لارې نه. وإذا جاءوکم قالوا آمنا چې کله تاسو ته راشي مؤمنانو دوی وایي مونږ ایمان راوړی وقد دخلوا بالکفر او په تحقیق سره دوی ننوتي وو په کفر کې وهم او دوی قد خرجوا به دوی وتلي وو د دې کفر نه. تا نه چې وتلم کافرانو چې رانه وتلم کافرانو یعنې یوې لحظې دپاره کفر د دوی نه نه دی جدا شوی او تا ته وایي چې آمنا مطلب دا دی کفر دوی سره لازم دی. والله اعلم الله پوهېږي بما په هغه څه کانو یکتمون چې دوی څه پټ کړي دي. دا خو د ملیانو حال شو د عوامو حال یې څه دی. وترا کثیرا ته به وګورې ډېر منهم د دوی نه یسارعونه چې جلدي کوي فی الاسم په ګناه والعدوان په تجاوز واکلهم السحت په خوړلو د دوی حرامو لره لبیس ډېر بد دی ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کوي د عوام چې کوي چې څه کوي اسم او عدوان او عقل د سحت کوي دا ډېر بد کارونه. لولا ینهاهم الروانیون ولې نه منع کوي دوی د عبادت گزاره خلق پیران والاحبار و ملیان ان قولهم الاستماع چې قول دوی د ګناه کوي د ګناه نه ملیان او پیران ولې نه منع کوي. واکلهم السحت او د خوراک د دوی د رشوت نه ولې نه منع کوي. لبیس ډېر بد دی ما هغه کانو یصنعون چې دا ملیان څه کوي. مخکې لبیس ما کانو یعملون چې عوام څه کوي دا ډېر بد دی. دلته وایي چې ملیان څه کوي چې نهی عن المنکر نه کوي نو دا لبیس ما یصنعون.
دلته اعتراض دی عوامو سره څه ویل لبئس ما کانوا یعملون او دلته مولیانو سره لبئس ما کانوا یصنعون ولې ویل جواب داره چې صنع کی عملم کار ته وایي صنعم کار ته وایي خو صنع کې شدت زیات دی د چا نه د عمل نه عمل کې تخفیف دی نو ملایانو سره عوامو ته لبئس ما کانوا یعملون ویل ځکه هغوی ته خو ګناه لږه ده که ناپوهه دي او ملایانو سره لبئس ما کانوا یصنعون ویل ولې ځکه دوی خو پوهېږي دوی ولې داسې کوي نو دې نه معلومه شوه چې هغوی ګناه کړې ده او دوی ګناه ته کتلي دي منع نه ده کړې نو کم کار ډېر بد دی چې کتلي دي او راضي شوي بي دي منع نه ده کړې دا د ګناه نه هم ډېره بده ده ولې بده ده ځکه ګناهګار خو ګناه وکړه ګناهګار شه خو مزه خو یې واخیسته که نه او ته ورته هسې ګورې دا ګناه باندې خوشحاله یې منع نه کې تا فایده هم وانخیسته او ګناهګار نشې ستا ګناه سخته شوه ځکه یې لبئس ما کانوا یصنعون ویل ملایان ډېر ګناهګار دي د عوامو نه چې ګناه منع نه کوي وسې رسي او منع نه کوي دا وسې رسي دا قید پکې شته ګورئ صحیح ده ټول ملیان نه دي غرق چې چا وس نه رسي به څه کوي دا وسې رسي دا پکې وایي ښه اوس مجبوري ده چې دا ونه وایي خو کار خرابېږي که وسې رسي وقالت اليهود يد الله مغلوله دا شکوه ذکر کوي د یهودیانو بارانونه به نه کېدل دوی به ویل د خدای لاسونه بند دي یا خو د تجسیم د قایله و او یا ویل موږ باندې احسانات نه کوي دا څنګه چل دی وقالت اليهود یهودیانو به ویل ید الله مغلوله لاس د الله تعالی بند دی یا حقیقت دی یا مجاز باندې عمل دی معنا دا د تنګي راوستی څوک خرچه نه کوي خلک وایي لاس یې موټی کړی چې څوک خرچې کوي وایي لاس یې ډېر پراخه دی مجاز څه الله وایي دا جواب یې څه کړه غلت ایدیهم د دوی لاسونه دې بند کړی شي ولعنوا بما قالوا لعنت شوی په دوی باندې په هغو خبرو چې دوی کمې کړي دي بل یداه مبسوطتان بلکې لاسونه د الله پراخه دي د الله شان سره چې څنګه مناسب دي ينفقو کیف یشاء لګئی کیف یشاء انفاق کوي چې څنګه خوښي الله چې څنګه خوښي یا قشانی کوي ید الله په صفت کې راغلی دی دا د متشابهاتو نه دی ها متشابهات باره کې زمونږ څلور مذهبونه دي دوه د اهل حق دي او دوه د اهل باطلو دي د اهل حق اول قول دا دی چې مونږ ته نه معنا معلومه ده نه راته مراد معلوم دی او مونږ پکې هیڅ خبره نه کوو بس خدای ویلی دی او زمونږ په ایمان دی دې ته څه وایي دې ته اصحاب التفویض وایي دې ته متقدمین وایي دوی مسلک د متاخرینو دی ته مؤولو اصحاب التاویل ورته وایي هغوی د ید معنا په قدرت سره کوي د وجه معنا په ذات سره کوي تاسې په دې پوه شئ استوا معنا په غلبې سره کوي مناسب مجازي معناګانې کوي خو دا معنا کوي ګورې د احتمال په درجه کې ښه یقیني د خدای مراد نه دی احتمال په درجه کې وي او دا جایز ګڼي واجب نه ګڼي دا دواړه اهل حق دي خو شرع قاید کې تاسو ویلي دي چې مذهب د سلف اسلم دی او مذهب د متاخرینو احکم دی خیال تمراله کنه مذهب د سلف څه دی اسلم دی ته پیدار سره د ځان بچ کې خدای ته دی وسپارل او مذهب د خلف چې دی هغه څه دی احکم دی احکم دی د اهل باطل هم دوه مذهبونه دي یو معتزله دي هغوی تعطیل کوي اصحاب التعطیل ورته وایي د خدای دا صفتونه چې خدای ته ثابت شوي دا نه مني الله تعالی ته چې کوم صفتونه ثابت شوي چې خدای خان سره دي مناسب هغه خدای ته نه مني ید معنا پوه شوی پې هغوی تعطیل کوي صفات نه مني د خدای دویم مذهب په هغوی کې دا تجسیم او د تشبیه اصحاب التشبیه و تجسیم مجسمه و دی هغوی څه وایي د خدای لاس داسې دی لکه زمونږ لاس
په پوه شئ د خدای وجه داسې ده لکه زمونږ وجه، د خدای ساق داسې دی لکه زمونږ ساق، د هغې دا مسلک دی. په پوه شوئ. نو مونږ که ید معنا قرآن کې راشي د الله صفات کې قدرت سره وکړو نو دا به مونږ په څه کړي؟ متاخرینو په قول به م عمل کړي، دا هم جایزه ده. او که د ید معنا په لاس سره وکړو چې الله شان سره څنګه مناسب دي، دا تفویض شو، دا د متقدمینو مسلک شو. تاسو به وایئ چې د ید معنا دې په لاس سره وکړه خو معنا ښکاره شوه که. تاسو ما بله ورځ د ملا جیون خبره ذکر کړې وه. ملا جیون رحمه الله په نور الانوار کې وایي متشابه په دوه قسمه دی. یو قسم هغه دی چې د هغې معنا او مراد دواړه نه دي معلوم، لکه څه شو که حروف مقطعات، الفاظ مقطعات. دویم هغه دی چې معنا یې معلومه ده مراد یې نه دی معلوم، لکه دا الرحمن الرحیم استوا ید الله وجه الله، دا معنا یې معلومه ده مراد یې نه دی. خو د معنا نه موږ کومه معنا مراد کوو؟ لغوي معنا ګورئ، لغوي معنا یې معلومه ده ید د الله، بس لغت کې ید لاس ته وایي که نه، لغوي حقیقي معنا نه الو. حقیقي معنا د ید خدا د ید دې ته وایي چې هډوکي نه جوړ دی، هډوکي دی پکې او پلي دي پکې او په سرمنه ده پکې او ویښتان دي پکې او وینه ده پکې. حقیقي معنا یې دا نه الو. زمونږ او د دې غیر مقلدینو په دې مسله کې اختلاف. هغوی وایي معنا حقیقي معلومه ده، کیف یې نه دی معلوم. منګه وایي معنا حقیقي او کیف دواړه مجهول دي. په فرق باندې پوه شئ، لږ فرق دی ګورئ. منګه وایي معنا معلومه ده، کیف مجهول دی. کومه معنا مراد ده؟ لغوي. او بیا وایي معنا هم نه ده معلومه، کیف هم نه دی معلوم. دا څه مراد دي؟ معنا حقیقي نه ده معلومه. اوس پې پوه شئ که نه دی پوه؟ اوس تر حدیث شریف دی چې خدای راکوزیږي، الله تعالی راکوزیږي اسمان د دنیا ته په آخري حصه د شپې کې. حدیث مې اورېدلی که نه؟ او څوک رانه سوال کوي نزول د خدای ته ثابت دی، دا نزول څنګه دی؟ نو موږ وایو د نزول معنا حقیقي مجهوله ده، کیف هم مجهول دی چې څنګه راکوزیږي. او هغوی څه وایي؟ هغوی وایي معنا حقیقي معلومه ده، کیف مجهول دی. نزول خو دی یو جسم د بره نه لاندې را روان دی، خو تیز را روان دی که سست را روان دی او که په اړخ را روان دی که په ناسته را روان دی، دا کیف یې نه دی معلوم. نو اوس چې نزول معنا حقیقي معلومه شو، معنا حقیقي دی ورته ثابته شوه، دا یقیني تجسیم شه که نه شه؟ تاسو اوس په دې ځای پوه شئ که نه شئ پوه؟ هغوی داسې وایي. بیا وایي چې امام مالک رحمه الله فرمایلی دي الاستوا معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة او اخرجوا عني هذا المبتدع. سړي چې تپوس کوي چې استوا څه ته وایي، هغه د استوا معلومه ده، کیف مجهول دی. سوال د دې بدعت دی او دا مبتدع معنی وباسئ، دا بدعتي ښکارېږي. دې باره کې تپوسونه کوي. پې پوه شئ؟ وایي ګور امام مالک ویل چې استوا معلومه ده که نو د دې دوه معناګانې دي. یو داسې ویل چې استوا معلومه ده، که داسې ویلي چې معنا د استوا معلومه ده. استوا معلومه ده معنا دا ده استوا معلومه ده چې قرآن کریم کې اووه ځایونو کې راغلې ده. استوا معلومه ده، معنا د استوا خو یې نه ده ښودلې که نه. که داسې شي چې استوا معلومه ده معنا یې معلومه ده نو بیا ول کیف مجهولون ورپسې ولې وایي؟ کیف مجهولون خو ورسره نه جوړېږي که تاسې په دې پوه شئ. یا که داسې شي که د یوې لحظې دپاره دا ومنو چې استوا معلومه ده، معنا داره چې معنا یې معلومه ده، کیف مجهول دی. د معنا نه بیا کومه معنا موږ لو؟ لغوي معنا یې معلومه ده، لغوي معنا. پې پوه شئ که نه شئ پې پوه؟ دې کې به ډېر احتیاط کوئ. ګورې ډېر ملیان داسې دي چې د علم کلام الف او با نه دي خبر، او بس هغوی په دې کې بس ورننوتي دي او دا چل دی، دا خلکو خبرو له به غوږ نه ږدئ، نه به په دې مسلو کې ورننوځئ. شرع قاعد خیالي دا ښه مضبوط ووایي، مضبوطو مولیانو سره. او مطلب دا چې د علم کلام دا کابرینو اقوال په دې مسایلو کې وګورئ، بیا به پې پوه شئ انشاءالله العزیز. او نور د اخوا دېخوا د کوتعو بوتعو خبرې که ومنئ نو قسم دی چې بېلارې کوي. او دا داسې مسلې دي چې سړی پکې ګوره ګمراه کېږي. بس داسې عقیده ساتل د سلف عقیده زمونږ ډېره ښایسته عقیده ده چې معنا یې موږ له نه ده معلومه او نه راته کیف معلوم دی او بس خدای ته یې سپارو. بس امرار علی ظاهر کول پکار دي، امرار علی ظاهر. دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي، بیا به تاسو ګورئ. الله تعالی وایي ولیزیدن کثیرا منهم، او زیاتی ډېرو تا د دوی نه هغه څه انزل الیک چې تا ته نازل شوی من ربک ستا د رب د طرفه
طغیانا و کفر سرکشی ورته زیاتی او کفر ورته زیاتی دا ولا یزیدن کثیرا دا مفعول اول دی د یزیدن د پاره او طغیانا و کفر دای مفعول ثانی دی او ما انزل الیک من ربک دا فاعل دی ګورئ ها تقدیم د مفعول د اهتمام د وجه نه کړی دی والقینا بینهم العداوة مونږه چولې د دې په منځ کې دشمنی والبغضاء بغض الى یوم القیامت تر قیامت پورې کلما وقدوا نارا للحرب هر کله چې بلکې اور د جنگ د پاره اطفأها الله ومړکې دی لره الله تعالی ويسعون فی الارض فسادا کوشش کوي پزمکه کې د فسادونو والله لا يحب المفسدين الله نه خوښي فساد کوونکی وس ترغیب ذکر کوي په امور د آخرت ولو ان اهل الكتاب کچری د کتاب خاوندان امنو ایمان راوړي واتقوا تقواو کی لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا بمونږ لري کو د دینه بدای د دوی ولا ادخلناهم خامخا بمونږ داخل کو دوی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته دو کارونه دي دویو کی دو با الله وي مونږ وکړو دوی دي سو کی امنو واتقوا مونږ بسو کو دوا لکفرنا عنهم سیئاتهم دا په مقابله د امنو کی شي ولادخلناهم جنات النعیم دا په مقابله د واتقوا کی شي ولو انهم اقاموا التوراة کچری دوی عمل کړي وي په تورات او درولې وي تورات معنا عمل په کړي وي ول انجیل انجیل وما هغه انزل الیم چې دوی تنازل شوی دی من ربهم د طرفه د رب د دینه خدای به د دوی رزق پراخه کړي وي دنیا به خښوي وي لاکلوا من فوقهم خامخا به دوی خوراک کړي وي د برنا ومن تحت ارجلهم مولان د خپو د دینه لاکلوا من فوقهم د برنا به خوراک کړي معنا د اسمان په ټیم په ټیم را ورېدلې بارانونه ومن تحت ارجلهم پسلونه به هم خکېدلې یا لاکلوا من فوقهم دوی به خوراک کړي وي د برنا حاکمان به په خراغلی وي ارزانی به راوستلې وي ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دینه نوکران به صحیح وي ښه کارونه به کولې ګټه او پیسې به ورته راوړې یا لاکلوا من فوقهم دوی به خوراک کړی وی د برنا مور پلار به پې مهربان وی ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه بچي به پې مهربان وی هغوی به ورته ګټې وټې کولې دا ټول پکې راځي لاکلوا من فوقهم دوی به خوراک کړی وی د برنا د حاکمانو د طرفه ومن تحت ارجلهم او د رعیت د طرفه منهم امة مقتصده بعضې د دې اهل کتابونه درمیانه امت دی چې ایمان یې راوړی دی په کثیر منهم ډېر د دوی نه ساء ډېر بد دی ما څه یعملون چې دوی کوي سورة الاعراف 96 آیت کې الله فرمایي کچری دوی په آسمانی کتابونو عمل کړی وی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض د اسمانونو د ځمکو برکتونه به مې په دوی راکولاو کړي وی نو ګورئ رزق تنګي حالت بدلیدل ګرانی دا ټول په دې دي چې موږ د خدای نه بغاوت کړي که د الله په کتاب عمل وکړو د خدای سره جوړ وکړو توبې وباسو نو هر څه حالات خدای بدلولی شي لکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا سره خدای په قبضه کې دي الله تعالی هر څه کوي یا ایها الرسول پیغمبره بلغ ما انزل الیک ورسوا ما انزل الیک جميع ما انزل الیک ټول هغه چې تا ته نازل شوي دي من ربک ستا د رب د طرفه وان لم تفعل که چرې تا ونه رساو لږ هم فما بلغت رسالته تا نه دی رسولی رسالت د ده ټول ورسوه که بعضې دې ورساو نو تا ټول نه دی رسولی پې پوه شوئ وان لم تفعل که چرې تا دا کار ونه که معنا دا ده چې بعضې دې ونه رساو نو تا ټول نه دی رسولی فما بلغت رسالته پس دا نه دی رسولی رسالته پیغامونه د الله تعالی واستشجیع ورکوي بهادری والله یعصمک من الناس الله بتا بچ کوي د خلقونه تا ته بسو یعصمک من الناس الله بتا بچ کوي د خلقونه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیمه کې سعد رضی الله تعالی عنہ او حذیفه رضی الله تعالی عنہ د څوکیداری کوله دا به دوی به څوکیداری ته ولاړو
دا چې نازل شو نو د خیمې نه سر راویستو او ورته ویل انصرفوا یا ایها الناس فقد عصمني الله من الناس. اے خلکو لاړ شئ، الله تعالی زما حفاظت د خلکو نه وکړو. سوال دار چې حفاظت یې شوی نه په دې بدر کې زخمی کېده، په دې احد کې ولې؟ جواب دار چې حفاظت د قتل نه شوی، د زخم نه خو نه و شوی. یو دویم جواب دار دی چې والله یعصمک من الناس دا د احد نه وروسته نازل شوی. ان الله یقینا الله لا یهدی القوم الکافرین، هدایت نه کوي قوم ته چې کافران دي. قل ورته وایه اهل الکتاب، د کتاب خاوندانو، لستم علی شیء، نه تاسو په هیڅ شي کې، حتی تقیموا التوراة، تر دې چې ودروئ تورات، والانجیل، انجیل یعنی عمل پې وکئ، وما هغه څه انزل الیکم چې نازل شوي دي تاسو ته من ربکم، ستاسې د رب د طرفه، ولیزیدن خامخا زیاتی کثیرا مروم ډېرو ته د دوی نه ما هغه څه انزل الیکه چې نازل شوی تا ته من ربک، ستا د رب د طرفه، طغیانا سرکشي او کفر. ستا د طرفه چې کوم قرآن نازل شوی د دوی ته کفر زیاتی او سرکشي ورته زیاتی. قرآن خو د هدایت ذریعه د خود دوی په کفر زیاتیږي، ولې ځکه یو آیت مه مانه بل راشي بل مه مانه، دوی کفر زیات. د زیادت نسبت ما انزل الیک من ربک ته دا مجازي دی، کفر خو خدای زیاتی، خو دا قرآن دغه دی سبب دی، نسبت غیر معقول ته وشو، مجاز عقلی دی. فلا تاسا تم غمجن کېږه علی القوم الکافرین، په قوم چې کافران دي. ان الذین، یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی په ژبو، والذین هغه کسان هادو چې یهودیان دي، والسابیون او سابعین دي، سابعین خبره مخکې ذکر شوی، والنصارى عیسایان دي. من آمن هغه څوک چې ایمان راوړي د دوی نه بالله په الله والیوم الاخر، په ورځ د آخرت، وعمل صالحا عمل وکړي نیک، فلا خوف علیهم، نه به ویره په دوی، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجني. دا والسابعون که عتب شي په الذین آمنو باندې، نو بیا خو والسابعین په کارو، ځکه عتب بشي په منصوب، ځکه اسم دی نه خو منصوبي کړ. جواب دا دی چې د ابی ابن کعب قرت د والسابعین راغلی، او د ابن مسعود قرت، او د ابن کثیر قرت، او قرت مشهوره کې والسابعون دی. سیوی او خلیل وی چې والسابعون مرفوع دی په نیت د تاخیر سره، اصل کې داسې د تقدیر دی بار. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والسابعون كذلك، والسابعون كذلك، نو دا مبتدا خبر كذلك ده پټ دا د خلیل او د سیبوی مسلک. نو سوال دا دی چې بیا دا ترتیب ولې بدل که والسابعین چې ویلی خو یو خبر به د ټولو ذکر شوی. جواب دا چې سابعین په دین کې هم د نورو نه جدا دي، نو دلته په لفظ کې هم جدا که چې تغییر په لفظ دلالت وکړي په تغییر په نظریه والعقیده. لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل، په تحقیق سره موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه بالتوحید. وارسلنا الیهم رسلا، موږ لېږلي دوی ته پیغمبران 4,000 د موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې. کلما جاءهم رسول، هر کله به چې دوی ته راغی پیغمبر، بما په داسې خبرو سره لا تهوی انفسهم چې خواهش به نه و د دوی د نفسونو، لا تهوی انفسهم لا تمیل انفسهم چې مایله به نه و د دوی نفسونه هغوی ته. فریقا کذبوا، یو ډله به وجل دوی، و فریقا یقتلون، او یو ډله به یو ډلې تکذیب به کوه، یو ډله به وجله دوی. وحسبوا الله تکون فتنه، د دوی ګمان دا و الله تکون فتنه چې نه به عذاب، فتنه په معنا د عذاب سره. فعمو دوی ړاندې شوي و د هدایت نه، وسمو کاڼه شوي و د وعظ نه. ثم تاب الله علیهم، بیا الله رجوع کړه په دوی، توبه قبوله شوه. ثم مو بیا ړاندې شوي و د حق نه، وسمو کاڼه شوي و کثیر منهم ډېر د دوی نه، والله بصیر، الله لیدونکی دی بما پس یعملون چې دوی کوي، په اجازیهم بحسب اعمالهم،
لقد کفر الذین بتقی سره کافران شوی کسان قالو چاوی ویلو ان الله والمسیح ابن مریم یقینا د عبادت لایق مسیح ابن مریم دی وقال المسیح عیسی علیہ السلام ویلی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو وعبد الله عبادت کوي د الله ربي چې زما رب دی او ربکم استاسو رب دی انه من یشرک بالله یقینا شاندار چې څوک شرک کوي په الله سره په عبادته غیر الله فقط حرم الله علیه الجنه پتقی سره الله حرام کړی دی په د باندې جنت بند کړی دی په د جنت وما وهو زید استوګ نه د دبا الناروري وما للظالمین نبی ظالمان لرا من انصار هیڅ مددګاران سوال دار چې انصار د غسل بالعموم شو جمع ده جواب دار چې دا د حال مطابق وي ځکه دوی ډیر مددګاران والله ډیر نه پکړو یا دار ظالمین هم جمع ده انصار هم جمع ده جمع په مقابله د جمع کې پیدا کوي توضیح په احاد او بعضو آسان جواب کړي سلب العموم د په معنا د عمومي سلب سره لقد کفر الذین بتقی سره کافران شوی دي هغه خلق قالو چاغي وای ان الله ثالث ثلاثه یقینا الله دریم د دریو ده اقانی مثلاثه چې قائل دي وما من اله نشت بل معبود موجود الا اله واحد مگر یو الله ده یو معبود و ان لم ينتهوا کچری دوی من نشي اما دا غسنا یقولون چې دی وای ليمسن الذين خامخا بورسیږي کسان تا کفرو چې کفر کړي منهم د دین عذاب نلیم عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله ايفعلون ذلك دوی دا کارونه کوي فلا يتوبون الى الله توبه نو باسي الله تا ويستغفرون بخنه نغواړي د الله نه والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی مل مسیح ابن مریم نه د مسیح د مریم زوی الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلت من قبل الرسل پتقی سره تیر شوی دی وړاندې ددن پیغمبران و امه صدیقه امور د درشتنی وینکې دا کانا یا کلان الطعام دوی خوړل خوراکونه او څوک چې خوراکونه خوري هغه الہ نشي کېدلی نو دوی هم الہ نشي کېدی دا دلیل شي انظروا ګوره کیف نبینو لهم الآیات څنګه موږ بیانوو دوی دپاره آیاتونه ثم انظر بیا وګوره انا یوفکون څنګه دوی ګرځول کېږي یوفکون یصرفون عن الحق قل ورته ویا تعبدون تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ما داغي معبودانو لا یملک لکم چې اختیار نه لري تاسو ته ضرر ضرر ولا نه پانه د پیدې والله هو السمیع العلیم الله د الله اوریدونکی دی او پوهه دی قل ورته یا علی الکتاب د کتاب خاوندانو لا تغلو فی دینکم غلو مکوئ په دین ستاسو کې غیر الحق غیر د حق نه غلو ستوي مجاوزه الحد نصارو غلو سوا عیسی علیہ السلام د خپل مرتبه نه اوچتاو الہیت ته الوهیت ته رساو يهوديانو غلو سوا چې د استحقاق د نبوت نه راکماو چې نبی نه دی انزل الناس منازلهم باندې عمل پکار دی هر سړي ته خپل حیثیت ورکول پکار دی ولا تتبعوا اهواء قوم تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو د یو قوم قد ضلوا من قبل چې بلاري شیو مخکې وضلوا بلاري کړیو کثیرن ډیر خلق وضلوا عن سواء السبيل وبلاري ودني غلارنا لعن الذين كفروا لعنت شوی پای کسانو چې کفر کړو د بنی اسرائیلنا دا يهوديان مراد علی لسان داود په ژبه د داود علیہ السلام اهل ایله یادای چې اعتدای په ثبت کړي وا داود علیہ السلام متخیره وکړه الله ملعنهم وجعلهم آیه نو د دین قرده او خنازیر جوړ شو و عیسی ابن مریم ذالک بما سوا کانوا یعتدون دا په دی وجہ چې دوی نافرمانی کړي او دوی و چې تجاوز کړي عیسی ابن مریم ورته خیره اصحاب المائده ته کړي وي چې دوی ونه مندله بیا ونه منله روسته براشي نو دوی کې څه خنزیران شو سپینګیری او ځوانان بیزوګان شو بس کانو دوی ولایتناهونا یو بل بین منع کاو ان منکرین د بدینا پالو چې دوی بکاو
لبیس ډیر بد و ما غسو کانو یفعلون چې دوی بکاو ترا کثیرا منهم تبو ګورې ډیر د دوینا یتولون الذین کفروا چې دوستی کوي دای کسانو سره چې کفر کړي لبیس ما قدمت لهم ډیر بد دی هغه څه چې وړاندې کړی لهم دوی دپاره انفسهم چې وړاندې لیږلي دي دوی دپاره نفسانونو د دوی ان سخط الله علیهم هغه دا دی چې خدای غضب کړی په دوی و فی العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دوی همیشه یي ولو کانو یؤمنون کچری دوی ایمان راوړی بالله په الله والنبیین په پیغمبرانو وما په هغه څه انزل الی چې نازل شوی دی دې پیغمبر ته متخذوهم نه به یې نیولي دوی اولیاء په دوستۍ ولکن کثیرا منهم لیکن ډېر د دوی نه فاسقون خارج دي د خدای د اطاعت نه فاسقون معنا مستمرون فی کفرهم و نفاقهم یهود هم د دین دشمنان دي نصارا هم دشمنان دي خدای وایي نصارا پکې نرم دي یهودیان د دین سره دشمني ډېره کوي الله وایي لتجدن والله لتجدن قسم دې خامخا تب پیدا کی اشد الناس ډېر بد سخت د خلکو عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا دای کسانو سره چې ایمان راوړی الیهود یهودیان والذین کسان اشرکو چې شرک کړی یهودیان او مشرکان ډېر سخت دي په دشمنی کې د مؤمنانو سره ولتجدن خامخا به پیدا کی اقربهم چې نږدې په دوی کې مودتن د دوستۍ للذین آمنوا دای کسان سره چې ایمان راوړی الذین خلق دی قالو چې وایي انا نصارا مونږ نصارا یو دا په دوستۍ کې مؤمنان سره نږدې دي دا ولې ذالک دا په دې وجه بیان منهم چې یقینا بعضې په دوی کې قسیسین علما دي و رهبان او بعضې پکې عبادت گزار دي وانهم بله دا چې دوی لا استکبرون تکبر نه کوي ځانونه لوی نه ګڼي قسیسین جمع د قس ده یا د قسیس قسیس رئیس د نصاراو ته وایي عروه ابن زبیر وایي نصارا راولګېدل انجیل زایق او په هغې کې هغه خبرې ورننوتلې چې د انجیل نه نه وي یو مولا پاتې و هغه ته انجیل ورته د هغه نوم و قس هغه راولګېد د انجیل بیا ترتیب نو د هغه مولا تابعدارو ته د هغه کتاب منونکو ته قسیسین وایي قطرب وایي قس قسیس عالم ته وایي په رومي ژبه کې رهبان جمع د راهب ده لکه رکبان چې جمع د راکب ده یا پرسان جمع د فارس ده او بعض ویل چې رهبان واحد ده جمع رهابین راځي لکه قربان چې واحد ده او قرابین جمع راځي او رهبان د رهبت نه ده ویرې ته وایي ویره پکې نو عبادتونه کوي عابدانو ته رهبان وایي او دریم ښه صفت یې دا ده چې دوی تکبر نه کوي عاجزه خلک دي اوس خو نسوارا نشته هغه چې کوم قرآن کې ذکر آسی ځان ورته منصوبوي وسه د نصرانیت دین کمه دی د نصارا و کتاب کمه دی د یهودو کتاب کمه دی آسی ځانونه ورته منصوبوي هغه شان نه دي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم